دغه یو مسله چې ملګری بار بار را لیږي دا خبره کوي چې یو عالم دی وغوي چې چا دوه ښځې نه کړي یا درې یا څلور، نو دې سړي پسې مونځ مه کوئ، مونځ پسې مکروه دی او دا سړو کې حساب نه دی. نور هم څه ډېرې قصې کړي دي. ګوره ټیک ده چې دوه نکاحونه یا درې یا څلور دا شرعي عمل دی، سړی کولی شي. خو قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي که چېرته انصاف نشئ کولی نو یوه ښځه ستاسو دپاره کافي ده. او لازم نه ده چې سړی د دوه وکړي یا د درې وکړي یا د څلور وکړي. بل هغه صحیح حدیث کې راځي، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو سړی د دوه نکاحونه کړي یا یې درې کړي یا یې څلور او د یو سره ښه سلوک کوي د نورو سره بده، د قیامت په ورځ به راوستلی شي مفلوج، دا یو طرف به یې فالج وهلی تکتور به. نو لږ دغه خبرې هم خلکو ته بیانوه. نو دا د شریعت نه ډیره لرې او ډیره بعیده خبره ده چې یو ملا یو عالم دا خبره کوي چې هلکه څلور نکاحونه وکئ، ګنې تاسې پسې مونځ نه کېږي، یا په دغه ملا پسې مونځ مه کوئ، په دغه عالم پسې مونځ مه کوئ، یا نورې ډېرې قصې دا سړی کوي. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي زمونږ په علماو باندې چې امت د داسې انتشار نه وساتي. نو یوه نکاح که یو سړی طاقت لري همدغه دې وکړي، که څوک د دوو طاقت لري دوه دې وکړي. خو چې